نو د اخلاقو په دایره کې دننه به د قرآن په ذریعه سره دنیا چې دی نو دا روښانه کې. که چېرته یو انسان سره علم دی خو د ده سره اخلاق نشته، نه دا الټه خلک د دین نه بیا متنفره کوي. خلک وایي یاره ملا دی خو بېادبه دی، ګستاخ دی، یاره ژبې سره سپی تړلی دی، او دغه شانتې د دین نه چې دی نو سندان او سټک جوړ کړی دی. را د دین نه انسان ښه متنفره شي. او دویم نمبر کرے یو انسان سره اخلاق او در سره علم نه نو بیا دغه انسان د خپل اخلاق په بنیاد باندې چې علم ورسره نشته داسې ډیر منهیات هغه کارونه چې دله په کار دي چې را کار منه کی، ودلته ته علم شته نه چې را کار ناروا دی او اخلاق در کامل دی، بل انسان زړه ته دګ نه ور رسي. نو په ډېرو منکرو باندې چې داسې کارونه چې هغه ناروای په هغې باندې دی چشمپوشي اختیار کړي، نو دا بیا یو مضموم او خراب صفت دی. نو دوه خبرې شوې. نو خبره ما دې پورې راغستې را چې اخلاق دا یو انسان بل د مسلمان بلکې د مطلق انسان دپاره انتهایی لازم. رسول الله مبارک دا دواړه خبرې مخکې کړه او دنیا چې دی نو دا فتح کړه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د هغې مخکې چا تذکره وکړه چې مدینه مکه چې دی نو دا څنګه فتح شو. حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها فرمیل چې مکه فتح شو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اخلاقو باندې. که څوک وایي د تورې په زور فتح شو نو دا خبره صحیح نه ده. رسول الله مبارک په اخلاقو باندې را فتح شو. نو په دې وجه باندې عام عرف کې به یو انسان څنګه زندګي تیرې نو که تاسو معاشره کې کتلي نو هره ونه د خپلې میوې نه پیژندی کېږي. یو ونه ده او دا ونه میوهداره ده او د دې میوه صحیح د مثال په طور باندې یو غوز دی اخروټ دی او د هغې میوه چې دی نو دا صحیح ده، هغه بلکل سخت غوز نه دی بلکې یو نرم غوز دی، صحیح غوز دی. لکه تاسو کتلي د دې مالک هم خیال ساتي، د دې د لاندې نه ماشومان هم ډېر راغونډېږي. دغه شانتې د هغې د ونې هغه سوري ته هم خلک راغونډېږي. خو کومه یو ونه چې د دې پاڼې هم صحیح نه سوری هم صحیح نه او کومه یو ونه د هغې میوه هم صحیح نه مالک بیا په پټې کې نه پرېږدي، نه د هغې خصمانه کوي، نه د هغې نه خاختراشي کوي، نه هغې ته سر او بوره شي، ځکه چې د دې میوه بېکاره ده. نو څنګه چې ونه دا د خپلې میوې نه پېژندی کېږي همدغه شانې انسان د خپلو اخلاقو نه پېژندی کېږي. یو ونه ده بارداره ده، یو ونه ده دا سایهداره ده، خلک راځي د هغې نه فایده حاصلوي. یو انسان دی د اخلاق برابر دي نو خلک راځي د ده نه فایده حاصلوي. خو که چېرته یو انسان اخلاق بېکاروي دا د زمانې او لوی عالم ولې نه خلک وایي یاره ډېر علم ورسره دی خو بد اخلاقه دی، د سره ټیم او ګزاره چې کوم دی نو دا تېرول دا یو مشکل کار دی. نو همدغه شانتې د بد اخلاق انسان نه انسان بیا چې کوم دی نو دا لرې تښتي. نه هره ونه دا پېژندی کېږي د خپل میوې نه همدغه شانتې انسان پېژندی کېږي د خپلو اخلاقو په بنیاد باندې. په دې وجه باندې انسان له پکارداري مسلمان له چې دی په خپلو اخلاقو باندې انتهایي غور کوي، فکر کوي. د هغې سره سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د انسان ښکلي اخلاق د انسان ښکلي اخلاق دا د انسان ګناهونه داسې هغه پیګلاوي داسې اوبکوي ختموي لکه د مالګې په یو ګټ باندې یا د مالګې په یو غر باندې چې انسان د پاسه اوبه ور واچوي. ظاهره خبره ده چې په مالګه باندې د پاسه اوبه ور واچوي دا اوبه شي بلکل ختمې شي د خپل ځان په شانتې اوبه کي. همدغه شان د انسان خوش اخلاقي دا د انسان ګناهونه داسې پیګلاوي ختموي اوبه کوي. او بیا د الله رسول فرمیل چې د یو انسان بد اخلاقي دا د یو انسان عبادت چې کوم دی نو همدغه شانتې را ختموي. لکه څنګه چې دغه د مالګې پر غره باندې د پاسه اوبه ور واچوي همدغه شان رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې ما ته پسندیده انسان او ما ته نږدې انسان به هغه چې را دنیا کې با اخلاقی او دغه شانتې د قیامت په ورځ باندې ما ته ناخوښه انسان ناخوښه امتي زما او زما نه لرې امتي به هغه چې دا بد اخلاقی د اخلاق د کشر سره
د دا اخلاق د مشر سره، دغه شان د دا اخلاق چې کوم دی د یار او دوست سره، دغه شان د دا اخلاق چې کوم دی نو په خپل کور کې دا چې کوم دی نو خراب د الله رسول فرمیل د قیامت پر ورځ دا انسان ما ته انتهایی ناپسندیده او زمانه چې کوم دی نو دا لري. د الله رسول چې کوم دی دا اخلاق دار ایمان د مکملاتو نه حساب کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې اکمل المؤمنین ایمانا، مؤمنانو کې کامل ایمان والا هغه احسنهم خلقا چې د اخلاق چې کوم دی نو دا بهتري. نو دا انسان چې دا په مؤمنانو کې ټولو نه کامل انسان دی او چې اخلاق دی انسان دا صحیح نو نو دغه مؤمن در ایمان چې نو دا ناقص دی، در ایمان کامل لري. بلې وجه د الله رسول دغه نه ډېرې زیاتې دعاګانې چې کوم دی نو دا مروي دي. صحابو قدم په قدم باندې رسول الله مبارک چې څنګه اقوال راغستی، دغه شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام افعال راغستی، همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلفو ځایونو کې د الله د رسول دعاګانې هم راغستې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومه موقع باندې کومه دعا چې کوم دی نو غوښتلې ده د الله د رسول د دعاګانو ذخیره کې تاسو ګورئ، هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دعا بار بار غوښتلې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، او دا د شیشې او د آینې د کتلو دعا هم د یو انسان وګوري خپل شکل، نو انسان الله تعالی په ډېر بهترین او ښکلي شکل کې پیدا کړی. الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. امام محمد رحمت الله علیه دور کې یو کس دی او د کس نه واده کړی دی، د بهر داسې ګرمي ده، بهر ناست دی او دا سپوږمۍ بر راختلې ده، څوارلسمې سپوږمۍ ده، د جذبه کې راغی او د خپلې ښځې ته وایي وایي ستا حسن د بر سپوږمۍ نه ډېر زیات دی. هغې ورته وایي چې راته څه سپوږمۍ خو دنیا رڼا کړې ده، بس دی ښه په جذبه کې راغی، قسم یې وخوړ، ورته وایي که ته زیات آسینه لرې سپوږمۍ نه نو په ما باندې طلاق یې. دا خبرې وکړه. کله کله یو انسان د خولې نه خبر وباسي او شاته ورته سوچ کوي نه، او الله تعالی دې زمونږ په ایمو باندې په قبرونو باندې نور راووری. الله چې کوم دی نو داسې علوم ورکړي او بعضې علوم داسې چې هغه وهابي علومي د داسې مسلې چې هغه کتاب کې د هغې حل نه وي، الله د هغو ذهن کې داسې القا وکړي او مسله راوباسي. امام بني پر رحمت الله علیه امام اعظم کوم چې زموږ امام دی او موږ د هغه مقلدین یو، د هغه دور کې یو ښځه او خاوند دواړه وران شول. ښځې او خاوند د یو بل سره جګړه وکړه او بیا د شپې په دې جګړه کې د ښځې چې کوم دی نو قسم وخوړه، د سړي قسم وخوړ، وی ښځې د سبا پورې د اذانه پورې، اذان چې تر څو پورې وشو تر هغه وخته پورې تا خبرې زما سره شروع نه کړې، په ما باندې به طلاق یې. خو دا قسم یې داسې وخوړ چې د اذانه پورې که تا زما سره خبرې شروع نه کړې په ما به طلاق یې. اوس دا ښځه سړی ورته دا وایي چې ښځې د خولې نه مې داسې الفاظ وتي او بعضې ښځې خو په دې باندې پوه نه چې دا طلاق لفظ دا خو ډېر سنګین جرم دی، بعضې خلکو ورته مذاق جوړ کړی دی. نه د ښځې ته هم دا پته نشته چېرې دا خو ډېر سنګین لفظ د ولې دی او خاوند یې پوهېږي خو دا ښځه پوهېږي نه، ورته وایي چې نه زه خبرې چې کوم دی نو نه کوم، جبه به خوله باندې ورته لاس کېږي او خاوند ورته وایي چې زما د خولې نه داسې لفظ وتی که اذانه پورې دی، خبرې ونه کړې نو بیا په ما باندې طلاق طلاق واقع کېږي، دا طلاق معلق دی. ښځه ګم سوم ده، خبرې نه کوي. خاوند راغی امام بني پر رحمت الله علیه ته، امام بني پر رحمت الله علیه ته وایي ښځې سره مې جګړه وکړه خبرې نه کوي، ما ورته داسې قسم کړی دی او ښځه اوس په دې باندې پوه نه ده، دې را خیال نه کړی ګپ لګی او سهار چې شي نو دا بانګ چې کله وویلی شو ښځه به طلاقېږي او په دې مسله باندې دا پوه نه ده، زه دې نیولی. امام بني پر رحمت الله علیه ورته وایي لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. لاړ مؤذن ته وی چې سحر لا نه راختلی، ګنټه مخکې به لاړ شي اذان به وکړي غلی غلی چې صرف د دې کور ته آواز ور ورسېږي. نه کله لا سهار نه راختلی، بې ټیمه چې کوم دی نو اذان شروع شو. اذان چې کله شروع شو نو د ښځې خو دا خیال و چې سبا ختلی دی او ته خو دا قسم خوړلی سبا پورې دې خبرې ونه کړې. ورته یې څنګه دی هغه اذان وشو سبا را ختلی دی، سړی قسم دا خوړلی و که د سبا پورې دې زما سره خبرې ونه کړې، اذان نه سبا پورې. ښځې ورته یې څنګه دی ځان مې نه په څه طریقې سره را خلاص که ګرک ته بیا راسې زما سره جګړې وکړه، دا قسم خپله خبره مې سر ته ور ورسوله که ور ونه رسوله، خبرې شروع شي یو بل سره پوره خبرې وکړې، بیا جګړه وشوه. بیا ورته خاوند وایي ما قسم څنګه خوړلی، تا دا قسم خوړلی وه سبا پورې دې خبرې ونه کړې، وایي ته وګوره سبا نه دی ختلی.
وی دا طریقه خو درته چا وښوده دلته امام بني پر رحمت الله علیه کولی شي بل څوک نشي کولی او بیا مستقبل کې هغه ښځه او خوند دواړه د امام صاحب چې کوم دی نو پاخه داسې معتقدین وګرځېدل چې زمونږ خو مزغو کار نه و کړی خو تا هغه مونږ له چې کوم دی نو په داسې طریقې سره زمونږ هغه نکاح چې دی نو دا بچ کړه بهر کې امام محمد رحمت الله علیه دور دی او خاوند ښځې ته قسم وخوړ چې که ته د دې سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه نو په ما باندې به طلاق ی دا خبره وکړه خاوند هم خبره او ښځه ورته وایي چې دا دې څه ووي لاړ امام محمد رحمت الله علیه امام محمد صاحب ورته وی چې قرآن کې الله تعالی فرمایلی الله تعالی اصدق الصادقین دی الله چې څه ویلي بالکل رښتیا الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان په یو ډېر بهترین ښکلي شکل کې پیدا کړی دی نو چې بهترین شکل کې الله پیدا کړی دی نه پته ولګېده چې د هر سره نه انسان دا بهتر دی ستا نکاح په خپل ځای باندې دی بارکیف خبره ما دې پورې کوله چې الله یو انسان لا حسن ورکړی نو چې په شیشه کې وګوري نو بیا فورا دا دعا وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مروي ده اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي خدای څنګه چې د زما خلقت بهترین پیدا کړی زما شکل بهترین پیدا کړی داسې زما اخلاق هم ښکلي کې خدایا هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه دا شکل د انسان ښایسته دی د هغې سره سره د اخلاقو د ښایست هم چې کوم دی نو دعا غوښتلې ده ځکه د رسول الله مبارک په نس باندې انساني اخلاق دا د ټولو بهترین څه د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو موقع باندې چا تپوس وکړه ورته یې د الله رسوله د ټولو نه بهترین څه چې یو انسان له الله د طرف ورکړی شي دا داسې شی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی د ټولو نه بهترین څیز عطیه او تحفه چې د رب کائنات د طرفه انسان ته میلاو شي دا بهترین اخلاق دي او په دې باندې تاسو ګورئ مخکیني متقدمینو مخکې چې کوم مشرانو هغه د خپلو اخلاقو دومره ښکلی خیال ساته یو بادشاه دی هارون الرشید او د هغه واقعیت تاسو بار بار اورئ یو زبردست بادشاه او حکمران تېر شوی هارون الرشید د یو ملګری دی ملګری راغی د ده سره خوا کې ناست دی د هارون الرشید خپل یو غلام تر څه کار وی د غلام د هارون الرشید لرې بادشاه له جواب ورکړه خو داسې لږ په بد اخلاقۍ سره یې ورکړه دا ملګری ورته وایي بادشاه دا سړي دا شی ساتلی دی دا خو نوکر دی او غلام دی او بیا ستا دومره لویه درجه ده ته چې دا کمې خبرې وکړې دا خبرې خو ډېرې هغه ورته په دې خبرو زه سوچ کوم چې ری دا کمې خبرې کوي خو دوسته دوه خبرې دي اخلاق دا بچ کول دي یا خپل اخلاق بچ کول دي یا د ده اخلاق بچ کول دي که چېرته کې د ده اخلاق زه بچ کوم نو خپل اخلاق مې خرابېږي ځکه راځه چې کومې خبرې وکړې دی جواب داري زه پاسم سزا ورکوم زه پاس یې هم سزا مې ورکړه یا د دې خبرې جواب مې په سختۍ سره ورکړه بیا زما اخلاق بګړاوېږي او که چېرته کې ده سره سختي نه کومه او په ارام خاموشه ورته کښېنم لکه دا چې کښېناستم نو د ده اخلاق بیا خرابېږي چې باچا سې هم څه نه وایي دا خبرې ورته مخکې نه کوم نه یا د ده اخلاق خرابېږي یا زما اخلاق خرابېږي ما هم فیصله په دې باندې کړې ده چې دته به غاږ نه کوم پرېږدی کار څنګه دی د ده اخلاق کار څنګه دی او خپل اخلاق بګړاوېدو ته چرته هم نه پرېږدم دې نه پته ولګېده چې مخکیني متقدمین دیو د خپلو اخلاقو څومره خیال ساته ګورې ښه چې خپل یو غلام د هغه سره سختي په دې بنیاد باندې نه کوي چې بیا زما اخلاقو ته نقصان رسی د ده اخلاق په خپل ځای باندې او خپلو اخلاقو ته نقصان دا چرته هم نه ور رسوم